سترګو لکه څنګه تاسو ته پته ده چې موږ د درنې نن 25مه ورځ ده او انشاءالله دا درنه به مزید جاري وي. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې موږ په علاقو کې بګن، ډاډ کمر، اوچات، مندوري، چارخیل کې اپریشن نن اخري ډیډلاین ګورنمنټ څخه ختم شو. سبا به هغو اپریشن سټارټ کوي. نو انشاءالله موږ به سترګې غړوو اور دا خو تاسو تاسې الریډي پته ده چې موږ دا 17 فروری نه بعد دا مو دریم اپریشن داسې کېږي. نو سبا به مو بیا سترګې غړوو که چېرته کې ظلم حد نه زیات شو نو انشاءالله بیا به مو भरपूर مزاحمت کوو او مغزي کې څومره خلک دي ټول به روډونو ته راوباسو. سفارۍ نه د خپله کوم روډ ده توت کچې سره دا به بیا موږ پرې کوو که کوم وعدې شوي دي مثال کے طور پر که کورونو ته څه نقصان پېښ شولو یا مطلب مال پوهیشي ته څه نقصان پېښ شولو نو دې حوالې سره به موږ भरपूर مزاحمت کوو او روډونه به پرې کوو انشاءالله. زموږ درنه به په دې پېښور کې جاري وي. نو موږ ټولو اهل سنت قوم نه خواست کوو چې تاسو موږ سره په دې درنه کې شرکت کوئ او بلکې شرکت وکړئ. سبا ډېره اهم ورځ ده، سبا د اپریشن اول ورځ ده چې به اپریشن سټارټ کېږي. نو موږ به سترګې غړوو، دوباره بار بار دا خبره کوو سترګې به غړوو که چېرته کې ظلم وشو نو بیا به موږ کېدای شي چې داسې کې پېښور روډونه هم بند کړو انشاءالله. نو موږ دا درنه کېنولې ده د 25مه ورځ ده دې وجې نه موږ کېنولې دی چې موږ د بګن کې کوم ظلم وشو، نقصانونه وشول، کورونه ړنګ شول. دې وجې نه چې موږ حکومت ته دا مطالبه وه چې دا کس دا کوم کسان دي دا بېکوره شوي دي دا واپس راوله او دا کلی آباد کړه. خو هغې باوجود کلی خو آباد خود نه شو او 15 کلي چې کومه دي مو نوره هغه مسمار شول. هغوی باندې داسې اپریشن وشو چې هغه د اپریشن شکل نه و، یوه حمله وه. حمله په دې وه چې پرې حکومت خپله نه وتلو چې هغه کورونه یې ړنګ کړل، هغه کوم خلک دي بېکوره کړل، کوم سمنونه دي کورونو ته یې اور واچولو. نو دې ته خو اپریشن نه یی. هلته یوه طرف یوه حمله مو باندې شیا کوي، بله حمله هلته مو سره حکومت دوکه کوي. نو حکومت نه خو موږ ته توقع نه وه. موږ اوس حکومت ته یایو چې موږ سره انصاف وکړه. الرحمن الرحیم. موږ نن د پریس کلب مخ ته د احتجاج مقصد او غرض صرف دا دی چې د موږ بګن چې کوم متاثرین دي کوم نقصان شوی دی د هغې بحالي او هغو سره امداد د سرکار حکومت طرف نه. خو بدقسمتي او بدبختي د موږ دا دی چې د حکومت طرف نه موږ باندې دا دریم اپریشن دی چې موږ باندې مسلط شو. خو کار خو دا وه چې د موږ د اهل سنت بحالي یقیني شوي وای. خو بحالي خو یو ورې پاتې چې هغه چې کوم پاتې خلک دي مندوري، چرخیل، ډاډ کمر دا علاقې هم حکومت سبا اخري ډیډلاین دی چې د علاقې تاسو خالي کو او موږ د دې اپریشن کوو. نو لہذا موږ خپل مزاحمت مقاومت جاري دی، د موږ دغه درنه جاري دی، روانه دی. ټول اهل سنت قوم خلکو په خدمت کې گزارش دی، درخواست دی، پر زور اپیل دی تاسو د پېښور پریس کلب مخ ته چې کومه درنه دی دا تاسو کامیابه کړو. دغې درنې ته راوځو. سبا به انشاءالله تعالی موږ سترګې غړوو که سرکار د موږ د کورونو خالي کولو نیت و اراده وه او سبا یې عملي اقدام اوچتولو د همغه مطابق به بیا انشاءالله تعالی پېښور کې د موږ پر امن احتجاج جاري وي او که اپریشن فیصله حکومت واپس واخیسته بیا به همغه شی موږ دلته کې همغه شی فیصله کوو.